بسم الله الرحمن الرحیم. ندیم استاد د حمزه وصلی باره کې چې کوم خبره کړې ده، اول خو زوامه چې د سر دا خبرې نه دي چېړل پکار چاته پته ده چې دا سړی ځان سیبه ګڼي، خدا باکره ده. باکره دا اسې شک کوي چې د ډېر تکلیف سره زما بکارت زایل شوی دی، خدا دته دوکه ملاو ده. دا د سیباتو په حکم کې لانه ده، باکره ده علمی طور. نو یو تکلف دا کړی دی، وایي دا ما چې مخکې کوم عبارتونو کې خطا شویم که نه، وایي زه خو دوه صفارې ترکیب کومه، خو دا وي سبقت لسانی دی. نو دا لیونی سپی دومره نه پوهېږي چې سبقت لسانی او جهالت علمی کې څه فرق دی. سبقت لسانی دی ته وایي ستا د تره زوی په دې نیټ باندې یو کریف کړی دی، مشر عالم دی، هغه وایي چې نیت تړې نو دا غوږونه به د لاسونو پورې اوچت کې. نو غوږونه خلک لاسونو پورې نه اوچتوي، لاسونه غوږونه پورې اوچتوي، خو دا ته هغه سبقت لسانی شوی دی ته وایي سبقت لسانی. ګوهر شاه مولوي صاحب یو کلیف کې وایي چې تیمم وي نو اودس ته څه ضرورت دی، هلکې دی وایي چې تیمم یي نو اوبو ته څه ضرورت دی، که څه خبره الټه پلټه دوه درې ځایه کړې ده. العرض څوک چې کله وایي دوه الفاظو کې ګډ وډ شي سبقت لسانی دی ته وایي. په اعرابو کې سبقت لسانی نه وي، ژبه ښویېدل نه وي، بلکې په اعرابو کې چې سړی ستا په شان خطا شي لکه مسلم ابن ابراهیم دې ځل دی بیا هغه یسمع قرع علیهم والا عبارت دی بیا خطا ویلی دی، دې ته وایي جهالت علمی. نو ته خپل علمی جهالت ته د سبقت علمی نوم مه ورکوه. تا سره سبقت لسانی خوند نه کوي، تا سره جهالت علمی خوند کوي. ځکه کم سړی چې په کم څیز کې مشهور وي هغه خبرې هغه سره مناسب وي، نو ته په جهالت کې مشهوري زړګیا تا سره سبقت لسانی خوند نه کوي، ته دغسې جاهل ټټو ښیې. بله خبره دا کوي چې دا سبقت لسانی دی، نو دا موره که نه یار د ژوندو کرامت خو مانه که نه اتفاقي شی دی. ته چې ما سره خبرې کوې په تا دومره روب راشي چې ستا ژبه په اختیار کې نه وي او ستا نه سبقت لساني وشي. که جواب منعي وکړو لکه چې اومې کو نو هم تا ته نقصان دی، که جواب علی سبیل التسلیم وکم بیا هم تا ته نقصان دی. دا سبقت لسانی ستا ولې کېږي د دې سبب څه دی؟ سبب یې دا دی چې ته موږ سره مخامخ شي، په تا دومره روب راشي، ته دومره ګډې وډې وې چې بس تا نه حواس بې اختیارې شي او ته غلطۍ کې. بل دا کم سړی چې تا ته لیکل کوي که نه، ته خو ظاهره خبر زما درته ووې باکراتو کې دې شمارو، یتیم فی العلم یې، کمزور جاهل شي، ته خو په خپله دومره وس نه لري چې کتاب کولاو کې او د فنونو نه یو ټکي زده کړې. خو دا کم اکبر علي استاذ دی او دا عابد دي کسب بلاګانې دي، دی لږ غونده دا غوږونه داسې راخ کوئ دا تاسو ماته غلطه تصحیح ولې کوئ. یو ټکي خو ما اسم غلط ویلي غول مې لړلي، نو وایم ماله خو دا چل د مخکې نه راځي چې کوم ځای علمي نکته راشي زه یا کنزل کوم یا تیښته کوم یا ځان غلی کوم. وایي دا درې هنرونه ما سره دي، زه پې ټول عمر ژوند تېروم ښه کامیاب یم. وایي دا څلورم هنر تاسو رامخې ته کوئ چې جواب وکړه. وایي جواب تاسو هم غلط وکړئ، د غلطۍ د پاسه وایي ما غلطي که د خپلو ټیم له دا لوپره دا فجره چې فساق چې رسر راغونډ شوي دي که نه بېلمازه خرو دیو ته لږ غونده کې دا غوږونه ترې راخ کوئ، ما ته چې تصحیح کوئ اول علماو سره مناظره. خو تاسو ټول ټیم نه یې، په دې ټول ټیم کې زه ستاسو داسې خور نه وینم چې هغه پاپو دومره تکړه شي چې زمونږ د سلفي طالب د یو ثانیې طالب سره مقابله وکړي. کني مجلس مبادیات کې به دا هم شرط وګرځو چې د مبادیاتو نه بعد به ستا په ټیم کې تکړه سړی زمونږ د ثانیې طالب سره مقابله کوي. دا هم پکې شرط وګرځوه، که زور دله نه درکوي یله، که زور درکوي نو دا شته زور دله ښه دی، د مبادیاتو مجلس تا باندې ډېر ګران دی، دا زور تاله کافي دی، مونږ په تا د ستا د وس نه زیات بوج نه اچو، اگر چې دا هم ستا د وسه زیات دی. تاسو د د اهمې مداریتوب ته وګورئ، اهم مداریتوب ته چې دای د پاڼې نه لیکل ویل کوي، ځکه دا قاعده خو د په یاد یادول نشوه نو د پاڼې نه ویلې ده.
اوس د پاڼې نه چې وی نو خلک ورته ګوته نیسي چې هلکه د پاڼې نه ویل مه کوه. نو د دومره لوی حرامیتوب کړی دی چې د داسې طریقه کړې ده چې د آډیو اواز د پاسه ویډیو لګولې ده. نو څه خوله اسم کاږه ده چې سمې خبرې هم کوي نو ټوله زاویه ګډه وډه ده. څه آډیو مخکې روانه ده ویډیو ورپسې ده نو څه هغې سره ټول کوږ وږ کېږي. نو خو صفا ووایي چې قاعده نشم یادولی دا مې د کاغذ نه ویلې ده او یا صرف آډیو شیر کا یا ویډیو وکړه ورته ګوره. بهر حال را به شو دی بلې خبرې لا چې د استون کې د کوم اجتهاد کړي دي. نو اول خو ته مقلد علامه ضیلعي نصب الرایه کې وایي چې د مقلد غلطۍ مه راټینګوئ ځکه مقلد که غلطي کوي نو فالمقلد جاهل ذهل وغیره خبرې کوي چې دا خو جاهل شي وي کم عقل تا چې غلطۍ ونه کړې تا چې غیر منصرف خطا نه کو او تا چې کمزې حمزه وصلي او قطعي کې خطا نشوي بیا خو ته مقلد نه ته مجتهد دا صحیح عبارتونه خو د اهل حدیثو شیوه ده چې دا مجتهدین دي یا محققین دي. العرض دا انف فی الماء و استن فی السما کې یو خبر دا یاد ساته تر قیامت پتا باندې دا خبره قرض ده چې ته دا استن وزن د فعلن ده او دا حمزه د نفس کلمې نه ده محموز الفا دا پتا د قیامت پورې قرض ده چې په یو لغت کې به استن خې چې وزن د فعلنی په معنی د محموز الفا او دا حمزه د نفس کلمې ني دا تر قیامت پتا باندې قرض ده. یو خبره. دویمه خبره دا دی وی چې دا انشراح پشان ده چې کله علم المرء وګرځي نو تحویل د حمزه وصلی کیږي حمزه قطعی تا ګیسه نو دومره نه پوهیږي چې کله خو علم وګرځي کنه استن دلته علم متعینه په ذات باندې نه ده دین هغه علم مراد دی چې علم معین بذاتی او هغه ذات متصف کیږي د اوصاف کثیره سره او یو صفت د هغه ذات د پر موجود نو د علم الانشراح دغه معنا ده لکه مرأه یو خزی او خزه په ګڼو صفاتو سره متصف کیږي انشراح کې دغه معنا ده. او مړه په سختو سادهګانو اړېدلې ستا نیمه کامیابي دی کله چې دا خپل ټیم له چوټي ورکا کله 100 روپۍ تنخواه ورکې بالکل هندوستړی او خدای ناراض دا شی واپس کدا داسې خرابوي. بله خبره دا ده وي د نسخې مې ډېرې وکتې وي په ټولو کې لیکلي دي چې دا حمزه قطعي دی وي د لاندې ورته زیر کړی ضبط اعراب یاره بس تا سره د الله خو وکړي او ښه تا سره دا دي چې الله دې وابي کړي. اگر چې وابیان به ماته وي چې مفتی صاحب دومره لیوانې سپې دلته څه راولي خو نه الله چې سړی وابي کړي دا بد صفات ترې نه اول لرې کړي. ونزعنا ما فی صدورهم من غل جنتیانو له به اول الله سبحانه وتعالی د سینه صفا کړي. العرض تمام نسخو کې وي لاندې زیر کړی دی یو څو جواب واوره زما ذهن جوابونو کې ډېر فراخه دی خو دا ټایم لږ وي کلیپ اوږدېږي. یو جواب دا دی چې د شرح والا د کتابونو ور د لاندې زیر کړی دی نو دا نبخت العرب د طالبانو د امتحاني کتاب دی چې دې عبارت پیژني کنه نو دا حمزه دې لپاره کړی چې د طالب خيارتیا او کمکلتیا معلوم کی نو کم چې استن زیر ته وګوري نو استاد ولا چامبک رو بغي او وی دري چې پاسه عبارت وګوره دا هو حمزه وصلی د په درج د کلام کې غورځيږي نو تا چې حمزه ولې دا خو په اغیستار امتحان د پاره درکړل خو چې ته شیخ ریاض صاحب سره وی کنه او سبق دی ال تک وی نو کې دي چې هغه پاسولې وي او خدای دواړه غوګونه د نراخ کیو یا د خلید لیدل دی یو طرف له زور درکړې وي د زاویه د برابر کړې وي کیف خلقت بنو بیا. نو یو خبره دا شو چې دای د امتحان د پاره کړ چې ندیم به د عقل نه کار اخلي کړي کسرې ته بګوري کتاب ولو غټل ندیم به هغه کسرې ته وکتل او په مطبوع اعتماد کو دیته ونه کتل چې حمزه وصلی دی. بل خبر دا ده لګماته د لغت او د نحوی کتابونه اوخایا ستانه بم پکې سوورو دا چا ویل چې مطبوعي کم اعراب کړي دا ضبط اعراب بټی کی دا ملازمه کم زیاده یار دا خو مطبوعي دي عوام دي ستا پشان څنګه چې تر ټیم خطا کېږي ځنې ټیم چې ته څوک د ټیک ټیک وي ټیک شي داسې دا مکتبونه خو مونږ جلال راغلی ځنې د ټلیفون کو دا قطبي مونږ سره ده تاسو چې تو ګوره دا مکتبه حقانی ولا قطبي داسې یو څو مکتبې نوري دي کراچۍ والا غفن اغي دومره غلطه کوي قال او اقول دواړه کې چې اکثر سړی وي چې وی دین اوسه کې به ټیک کو بیا غلط رانه شرکینو په دې ډېر اعتماد مکوه وی چې ضرب المثل کې داسې کیږي هغه سکیږي الکه دا ضرب المثل د اعلی مبارک دی د اولنی او د اخیری ټکی بارک دی
لکه د وزن شعري غونډه کې خبره ده، دا عامه خبره نه ده چې ته غیر اعلامو ته شامل کې یا وجوبي ځایونو ته شامل کې. اج جوازي قیدو کې ضرب المثل سناس قرار پیدا کوي، وجوبي کې نه کوي. بله خبره جواب ستا دا دی، ته به ځان له الفیه کلاو کې 132 دغه صفحې راواړه دا نسخې بدلي. هلته فصل ایښی دی، فصل فی زیادت حمزة الوصل. اشعار راوړي دي نو هغې د استون باره کې وایي ندیمه دا یو قاعده ځان سره یاد کړه، د مراح الاروا یو شرح د تنشیط الاروا یو قنداري عالم لیکلی ده، خو دا شرح ښه ده، ترجمه پکې نشته، هسې فواید د مراح الاروا را جمع کړي دي. نو هغه هم په هغه ځای کې 11 ځنو 14 ځنو 10 هغه ځایونه را جمع کړي دي چې هلته حمزه وصلي راشي نو د هغه حذف وجوبي سماعي وي یا حمزه قطعي وي، خو دغه ځای کې حذف وجوبي او سماعي وي. نو په استون یې باقاعده هلته هم راوړی دی او الفیه کې هم راوړی دی. استون د حذف وجوبي دی، جوازي نه دی، ګیسا سماعي دی. سماع دی ته وایي چې د عربو نه هغسې نقلي. نو تاله خو عربي درځي نه، عربي دی اورېدلې نه ده، کله وایي ماله جدید عربي نه راځي. انشاءالله په مبادیاتو کې به ډېرې خبرې ګورې عربی کې کوو، ځکه تا اوس 2 سپارو ته ترکیب رسولی دی. عرض دا چې قاعده ده بالکل خطا ده، آینده و استون وایا. بل د اکبر علي دی او دا نور ملګري کلیپونو تر مره مخې ته کوه، که ته دا وایې چې دی به خپلو کې اړم شي او د مبادیات به پاتې شي، تا ته زه 100 ګنټې انتظار کوم مبادیاتو له زه ځای ته درځم، بیا ته په نرمۍ نه پوهېږې او دا خبره ته خفګان ته اړی، خفګان ته یې ماړه وه، د مبادیاتو ته تیار شه. تا ته ما وی ما مچېړه ته علم وکړه، ما مچېړه ته اخلاق سم کړه، تا مونږ تنګ کړو اخر میدان ته شو. او زمري چې کله میدان ته شي بیا ګیدړان خلک چې کم دی نو په پنجرو کې بندوي، ته اوس د بندېدو په حالت کې ګوله. عرض چې دا قاعده دې غلطه ده، د دې نورو جوابونه در کوم انشاءالله منتظر اوسه.